Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter number 2 and of cost accounting. Chapter number 2 of cost accounting consists of cost, types and its behavior of cost. What are different types of cost and how cost behave in different situation. So first of all, let us explain what cost is and cost accounting. The American Accounting Association Committee on Cost Concept and Standards define cost. American Association Committee چې کوم ده هغوی د cost concept او standard لپاره چې جوړه شوې هغوی cost چې کوم تعریف کړی ده د په لاندې ډول باندې هغوی cost تعریف کړی ده چې cost is foregoing made in a monetary term incurred or potentially to be incurred to achieve a specific objective. Cost هغوی ویل چې مطلب اندازه کول د روزمره فعالیتونو د پیسو په نتیجه کې یا یو پروسه چې روانه وي د هغې اندازه کول د پیسو په مقابله کې incurred or potentially to be incurred کم کېدونکې ده یا به کېږي د یو خاص هدف لاسته راوړلو لپاره یعنی اندازه کول د یو فعالیت موږ ورته ویلی سو یا د یو کار چې هغه کېږي یا کېدونکی ده د یو هدف مشخص هدف لاسته راوړلو لپاره چې کوم فعالیت موږ ترسره کوو د هغې اندازه کول د پیسو په مقابله کې ته موږ کاسټ ویلی سو لکه څنګه اوس وګوره موږ څه کوو یو فعالیت کوو موږ یو تولید جوړوو نو تولید جوړولو لپاره موږ څه کوو موږ سره یو کار ده موږ خام مواد اخلو نو خام مواد اخلو په دې باندې څونه مصرف راځي ته کاسټ ویلی سي دا بیا موږ را انتقالوو دا پروسس کېږي ماشین باندې هغه تر څو پورې یو تولید جوړیږي نو foregoing made in a monetary term پیسو په اندازه کې د یو کار اندازه لګول د یو جاری فعالیت اندازه لګول هغې ته موږ څه ویلی سو هغې ته موږ کاسټ ویلی سو او cost represent دې سلاید کې موږ د cost او expenses ترمنځ فرق واضح کوو چې cost ته ویل کېږي او expenses ته ویل کېږي دواړو په منځ کې موږ ته دونه فرق نه ښکارېږي ظاهرا ولې بیا هم د cost accounting تاسو مطالعه کوئ باید cost او expenses باید وپېژنئ چې cost ته ویل کېږي او expenses ته ویل کېږي لکه څنګه چې په سلاید کې لیکل شوي دي cost represent the amount invested in obtaining a product or service which has not yet expired or benefits or service of which have not yet been received or which have not yet been utilized or consumed in connection with the realization of revenue. Cost هغه مقدار پیسې یا هغه مقدار شیان دي چې هغه موږ یعنې کاسټ نمایندګي کوي د هغه سرمایه ګذاري شوو شیانو چې د موږ سرمایه ګذاري کړي وي چې یو تولید جوړولو لپاره یا یو خدمات وړاندې کولو لپاره ولې تر اوسه پورې هغه ایکسپایر شوی نه وي یعنې د یو تولید جوړېدو لپاره یو خدمات وړاندې کېدو لپاره چې موږ کوم پیسې سرمایه ګذاري کوو او هغه له اوسه پورې نتیجې ته نه وي رسېدلی داسې هم موږ ویلی سو یا ایکسپایر شوی نه وي or benefit or service of which have not yet been received یا د هغې کار فایده یا د هغې موږ میوه ورته ویلی سو چې هغه اوسه پورې موږ لاسته نه وي راوړې or which have not yet been utilized or consumed in connection with the realization of revenue یا د revenue مطابق د عوایدو مطابق چې هغه شی موږ استفاده کړی نه وي یوټیلایز کړی نه وي کنزیوم کړی نه وي د مقابل د realization of revenue کې دې ته موږ کاسټ ویلی سو یعنې مخکې موږ پیسې لګولې دي لا اوسه پورې revenue ته نه دي تبدیل شوي دې ته کاسټ ویلی شي لکه څنګه اوس وګوره خام مواد موږ اخلو پیسې هم ورکړلې خو دا خام مواد لا اوسه پورې تولید کې نه دي تبدیل شوي نو په دې باندې موږ د خام مواد چې کوم پیسې لګول کېږي سرمایه ګذاري کې ته ویل کېږي ته
کاست ویلی شي. یا یو بلډینګ موږ اخلو، بلډینګ باندې موږ پیسې ولګولې خو لا اوسه پورې بلډینګ نه ده خراب شوی یا اوسه پورې موږ ته ریونیو نه ده راوړې، نو دې ته هم موږ ویلی شو. لکه اوس مثال وګوره پریپیډ ایکسپنسز، موږ مخکې له مخکې چې کومې پیسې یا پیشکي کې موږ ورکو یا کرایه ورکول د بلډینګ یا کرایه ورکول د نور شیانو، هغې ته موږ کاست ویلی شي. انوینټریز اف ویریس کاینډ، مختلف قسم انوینټري چې کې موږ فینش ګوډ، ورک ان پروسس او را میټیریل د ټولو باندې کوم پیسې موږ ورکوي هغې ته کاست ویل کېږي. پراپرټیز ان ادر اسیټ، ټول دارایي او ټول بلډینګ ځمکه شیان چې موږ اخلو دا ټول ریپرزینټ اگزامپلز اف کاست، د ټول ته موږ څه ویلی، ته موږ کاست ویلی شو. انشاءالله چې ذهن کې مو راغلی چې کاست هغه سرمایه ګزاري ده چې موږ کړې وي خو لا تر اوسه پورې موږ نتیجې ته نه یې رسېدلي، چې نتیجه او کوم هدف لپاره چې موږ کړي هغه لا موږ اوسه پورې موږ لاسته نه یې راوړل. لکه څنګه موږ سرمایه ګزاري کوو، پیسې لګوو څه لپاره، ریونیو لاسته راوړلو لپاره، نو موږ پیسې لګولې وي خو لا اوسه پورې ریونیو ته موږ نه وي تبدیل کړي یا د هغې فایده لا اوسه پورې موږ لاسته نه وي راوړي، نو هغې ته موږ څه هغې ته موږ کاست ویلی شو. Expenses ته ویل کېږي expenses refer to the cost which has expired or which has been charged against revenue of a period. Expenses مطلب هغه مصرف ده چې هغه expire شي or which has been charged against revenue of period، یا د یو زمان یا د یو وخت د ریونیو مطابق هغه چارج شي. د ریونیو ته موږ نږدې یو او ریونیو موږ لاسته راوړو په هماغه وخت کې، یا موږ مصرف یې کړو هماغه وخت کې موږ نتیجه یې هم لاسته راوړو، هغې ته موږ څه ویل شي، هغې ته موږ مصارفات ایکسپنسز موږ ورته ویلی شو. کاست نتیجه نه لاسته راوړي په هغه وخت کې، وروسته نتیجه راوځي، او ایکسپنسز چې دا موږ پیسې لګوو هماغه وخت کې موږ ریونیو هم لاسته راوړو او ایکسپنسز هماغه وخت کې موږ کار کوو. لکه اوس موږ ټرانسپورټیشن ایکسپنسز موږ سره وګوره، موږ پیسې ورکوو هماغه وخت کې موټر استفاده کوو، نو دې ته څه ویل کېږي، ته ایکسپنسز ویلی شي. یو وخت مطابق استفاده کوو، پیسې ورکوو، پیسې لګوو، هماغه وخت کې ایکسپایر کېږي ریونیو یا نتیجه یې موږ لاسته راوړو. بله موضوع موږ سره د کاست کلاسیفیکیشن ټایپس اینډ بیهیویرز، د درجه بندي د کاست په څو قسمونو باندې ده، دا موږ تقسیم کړی په مختلفو درجو باندې، په مختلفو اقسامو کې، چې موږ سره کاست کین بی کلاسیفاید ان نمبر اف ډیفرنٹ وی، مختلف طریقو سره موږ کاست تقسیموی سو، مختلف طریقو، ځکه کاست موږ سره زیات دی، په هر ډول باندې موږ سره کاست راتلی شي، دا موږ ګروپ بندي کړې ده او په مختلف درجو باندې موږ ویشتلی ده. چې اول موږ سره element of cost are classified as material, labor or expenses or any overhead موږ کوای شو، په دې طریقه سره هم موږ کاست کوای شو. بل موږ سره nature of cost are classified as being direct or indirect، نیچر مطابق هم موږ کاست تقسیموي چې موږ سره ډایرکټ دی، مستقیم ده او غیر مستقیم کاست موږ سره ده. بل موږ سره behavior of cost are classified as being fixed, variable and semi variable or stepped fixed. behavior of cost موږ سره چې هغه کې موږ سره تقسیموي چې موږ فکسډ کاست باندې، ویریبل کاست باندې، نیمه ویریبل باندې یا سټیپډ فکسډ باندې چې لږ فکس سره نږدې وي، او په دې باندې هم موږ تقسیموي چې کاست. د دې علاوه function cost are classified as being production or non production cost، او فعالیت په مطابق باندې موږ کاست تقسیموي چې هغه کې موږ سره پروډکشن کاست راځي او نن پروډکشن کاست راځي. دا ټول موږ تفصیل سره وایو چې element of cost د کاست کوم عناصر موږ سره دي، کوم کمپوننت موږ سره دي، هغه موږ ویلی چې کې میټیریل دی موږ سره، لیبر ده او ایکسپنسز دی موږ سره. نو کلاسیفیکیشن بای element کې موږ سره اول میټیریل کاست دی موږ سره، میټیریلز مطلب کوم element of cost موږ سره یو ټوټل کاست مولو هغه په کوم کاست باندې مشتمل دی. اول موږ سره میټیریل کاست ده. میټیریل کاست refer to the cost of material which are the major substance used in production and are converted into finished good and semi finished good. Material are grouped as direct material and indirect material. Material کاست کم کاست ده، میټیریل کاست مطلب کم مواد چې موږ اخلو یو تولید جوړولو لپاره، خدمات وړاندې کولو لپاره، نو هغه بنیادي شیان چې کاست هغې لپاره یو تولید لپاره، تولید جوړولو لپاره یا خدمات وړاندې کولو لپاره چې استفاده کوو موږ، چې لکه خام مواد شو، موږ خام مواد موږ راوړو، پروسس کوو، بیا یو تولید ته جوړوو، نو هغه فینش ګوډ کې تبدیلیږي.
نو دې باندې کوم پیسې مصرفيږي هغه ته موږ څه وایو ته میټیریل کاست موږ ویلای شو چې کې موږ سره ډایرکټ میټیریل دی او بل موږ سره ان ډایرکټ میټیریل باندې تقسیم شوی ده چې ډایرکټ میټیریل هغه میټیریل ته وایي چې هغه نه بغیر یو تولید جوړیدای نه شي لکه په الماری کې الماری جوړولو لپاره موږ لرګي استفاده کوو لرګي موږ سره چې دا ډایرکټ میټیریل دی یا د موږ هم موږ ویل چې میټیریل هغه مواد چې هغه مستقیم مشتری باندې موږ خرڅو یو تولید جوړولو کې هغه ته موږ سره هغه ته موږ ډایرکټ میټیریل ویلای شو لکه الماری موږ خرڅو مشتری باندې الماری کې مهم مواد شه دي لرګي ده دې ته موږ ډایرکټ میټیریل ویلای شو دا ان ډایرکټ میټیریل دی ان ډایرکټ میټیریل هغه دی چې هغه موږ استفاده کوو دوران د تولید جوړولو کې جذب شي یا د مواد وسی هغه جذب نه هم شي نو بیا هم په مشتری باندې موږ د هغه پیسې یا نه چارج کوو یا بل طریقې سره چارج کوو هغه ته موږ ان ډایرکټ میټیریل ویلای شو لکه پرنګ کې جلا چول یا یو قسم اوبو استفاده کول د رنګ تیزولو لپاره نو دا اوبو د ښکاری په تولید کې مشتری څخه کله اخلي نو هغه اوبو نه اخلي شي نه اخلي صرف الماری یا چوکۍ اخلي هغه لپاره نو میټیریل کاست موږ سره بنیادی کاست چې موږ د سیمی فینیش ګډ هم ورته ویلای شو چې نیمه تکمیل شوی شیان چې موږ سره کله اوس ور تولید موږ جوړو فینیش ګډ ته کنورټ کوو نو اول موږ خام مواد اخلو چې هغه ته موږ را میټیریل وایو بیا هغه موږ ورک ان پروسس ماشين کې اچو هغه نه پس بیا تولید جوړیږي نو په مینوفیکچرینګ کې میټیریل کاست موږ سره را میټیریل لا په مرچنډایزینګ کې موږ سره میټیریل کاست هغه یو تولید چې موږ اخلو هغه تولید کاست موږ میټیریل کاست ورته ویلای سو بیا هغه تولید موږ راوړو تیار موږ سره فینیش ګډ ته هغه موږ خرڅو دوم قسم element موږ سره د کاست دوم عنصر چې د هغه لیبر کاست ده لیبر ان actual production of the product labor is the prime factor which is physically and mentally involved labor کارکونکي یا کارمندان موږ ورته ویل شو ورکر چې کوم دی هغه موږ سره بنیادی فیکٹر ده په یو تولید جوړولو کې چې هغه فزیکلی او منټلی شامل ده په څه په تولید جوړولو کې the payment of remuneration of wages is made for their effort او کومه تنخواه چې موږ ورته ورکو چې هغه ویجز چې روزمره روزموز چې موږ ورته ویلی شو یا منتلی سیلري چې موږ ورته ورکو نو هغه دوی د خوارو زحمتونو چې دوی ته سیله ده چې هغه ورته ورکول کیږي د کار په بدله کې د لیبر کاست آر ګروپډ انټو ډایرکټ لیبر اینڈ انډایرکټ لیبر لیبر کاست موږ ته چې دا لیبر کاست موږ سره معاش د کارمندانو د هغه کو په ساتوار هم ورته ورکول کیږي په روزموز مطابق هم ورته ورکول کیږي په هفتوار هم ورته ورکول کیدای شي ماهانه هم ورته ورکول کیدای شي نو دا د پیسو دا پیسې چې دي د کارمندانو چې کوم دي د تامنګه لیبر کاست ته ویلای شو دا هم څنګه چې لیبر نه وي نو ماشين خپل نمبر نه چلیږي خامخا یو نفر خو به وي کمپیوټر په خپل نه چلیږي نو پیکینګ په خپل نه کیږي شان په خپل نه کیږي نو هغه لپاره باید لیبر منګول ورو هیومن ریسورس باید ولرو چې هغه موږ سره کار او کې فزیکلی موږ سره موجود وي منټلی موږ سره موجود وي چې موږ ته فینیش ګډ را میټیریل فینیش ګډ کې کنورټ کړي نو هغه لپاره بیا موږ پیسې ورکو چې هغه ته لیبر کاست لیبر کاست هم موږ سره په دوه قسمه ده یو ډایرکټ لیبر کاست او بل موږ سره انډایرکټ لیبر کاست ده ډایرکټ لیبر کاست ول کېږي هغه کاست هغه موږ سره دایمي کارمندان چې موجود وي چې هغه هر ورځ موږ سره موجود وي روزمره اپریشن کې موږ سره موجود وي چې هغه ته موږ کوم معاش ورکو هغه ته لیبر کاست ډایرکټ لیبر کاست ته ویلای شي او انډایرکټ لیبر کاست ته ویلای شي انډایرکټ لیبر کاست هغه کاست چې هغه غیر مستقیم لیبر کاست موږ ورته وایو چې هغه یو ساعتې پاره یو ورځې پاره یو نفر راولو هغه موږ ته کار وکړي هغه ته موږ پیسې ورکو ویجز ورکو ورته هغه ته موږ انډایرکټ لیبر کاست لکه اوس برق خراب د موږ برقي راوسته هغه سهار نه بیګا پورې کار وکړه په دې باندې بیا دې بر د هغه خپل کار موږ پیسې ورته ورکو موږ سره په کارخانه کې شریک نه ده یا موږ سره کار نه کوي دلته صرف موږ یو وخت یو کار جوړولو لپاره یا نل خراب ده موږ یو نفر راوسته یا ماشین خراب ده موږ مستری راوسته نو هغه لپاره چې کوم پیسې موږ ورکو هغه ته موږ انډایرکټ لیبر کاست ورته وایو درې موږ سره ایکسپنسز دی دریم کمپوننت موږ سره ایکسپنسز دی all other cost which are not material or labor
لیبر او مټیریال نه علاوه که ډایرکټ لیبر د انډایرکټ لیبر د هغه ټول انډایرکټ لیبر د دې ټول شان نه علاوه څو د مصارفات نور من کوو هغه ته موږ ایکسپنسز ورته ویلی شو. this include all bought and services سروس موږ سه اخلو. فور ایگزامپل رنٹ کرایه سه موږ سره ده، ایکسپنسز ده موږ سره، ټلیفون ده ټلیفون بل موږ سره ده، سب کنټراکټر موږ سره چې کوم همکار نفر ده موږ سره قراردادي څه ده. and cost such as the depreciation of equipment یا استهلاک سره راځي په یو اکوپمنٹ کې یو دارایی کې هغه ته موږ څه ویلی شو، هغه ټول ته موږ ایکسپنسز ویلی شو. نو دا هم موږ سره کاست کې شامل ده چې یو تولید موږ اوس ګوره جوړو اول سره نیولې خام مواد اخیستلو موږ میټیریل کاست ورته ویلی شو. بیا دا خام مواد چې کله موږ راوړو ماشین موږ ولګوو ماشین باندې برق بل راځي ماشین خرابېږي نو د کارمندان په دې کې کار کوي نو موږ سره د خام مواد لپاره صرف موږ یو قسم خام مواد نور شیان هم موږ استفاده کوو. نو ډایرکټ میټیریل موږ سره ډایرکټ مستقیم خام مواد سو، انډایرکټ میټیریل نور میخونه شیان رنګ شیان اخلو. انډایرکټ میټیریل سو کارمندان موږ سره کار کوي هغه ته موږ پیسې ورکوو ماهانه، هغه موږ سره ډایرکټ لیبر سو. بیا د نه علاوه ماشین خراب وسو نفر هم راوسته هغه انډایرکټ لیبر سو. نه علاوه موږ کرایه ورکوو د بلډینګ ټلیفون بل موږ سره راځي، نور کنټراکټر موږ سره قراردادي ده. د نه علاوه ډیپریسیشن اف اکوپمنٹ راځي، د نه علاوه کارمندانو لپاره موږ خوراک ورته ورکوو یا نور شیان موږ ورته ورکوو چې هغه خوراک سره مستقیم شامل نه دي. هغه ټول ته موږ څه ویلی چې هغه ته موږ ایکسپنسز ویلی شو. دا ټول موږ سره د ټوټل کاست موږ سره کمپوننټ دي موږ سره الیمنٹ دي چې دا په دې کې شامل دي. نو دا موږ سره فرست ټایپ اف کلاسیفیکیشن موږ سره. دوم قسم کلاسیفیکیشن موږ سره کلاسیفیکیشن بای فنکشن ده، یعنی د کارونو په مطابق باندې د فعالیتونو په مطابق باندې موږ کاست څنګه تقسیموای شو چې موږ سره پروډکشن کاست ده یا مانیفیکچرینګ کاست ده چې موږ یو تولید جوړو په دې باندې مکمل څومره کاست راځي. د پروډکشن کاست کې موږ سره ډایرکټ میټیریل کاست راځي، ډایرکټ لیبر کاست راځي، ډایرکټ ایکسپنسز راځي، موږ سره ویریبل پروډکشن اوور هیډ راځي، فکس پروډکشن اوور هیډ راځي. دا شیان ټولز یو ځای کې نو ته موږ د کار مطابق ته پروډکشن کاست ورته ویلی. سو پروډکشن کاست یعنی یو تولید جوړولو لپاره چې کله موږ خام مواد نه تبدیلوو په دې باندې مکمل څونه کاست راځي د ټول کاست موږ څه ویلی شو ته پروډکشن کاست ورته ویلی شو. چې هغه کې موږ دا شیان پکې شامل دي: مستقیم مواد خام، مستقیم کارمندان، مستقیم مصارفات، ویریبل پروډکشن اوور هیډ. پروډکشن اوور هیډ مطلب پروډکشن اوور هیډ کې موږ سره انډایرکټ میټیریل، انډایرکټ لیبر او انډایرکټ ایکسپنسز په دې کې شامل دي. په داسې فکس پروډکشن کې هم موږ سره فکس پروډکشن هغه وي چې هغه نه چینج کیږي تولید جوړېدو سره، او ویریبل هغه چې هغه کې تغیرات راځي. تولید موږ زیات کو نو دې کې هم تغیرات راځي، کم کو یا کم راځي یا انورس پروپورشن تولید زیاته و دا کمیږي، چې تولید کمو نو دا زیاتېږي. دې قسم ته موږ ویریبل پروډکشن اوور هیډ ورته ویلی شو. نه درې قسمه شیانو کې اوور هیډ کې درې قسمه شیان راځي موږ سره چې انډایرکټ میټیریل، انډایرکټ لیبر او انډایرکټ ادر انډایرکټ ایکسپنسز موږ سره دي. دا پارت اف اوور هیډ دی موږ سره ویریبل. نو دا ټول سره راوځي چې هغه ته موږ څه وایي موږ پروډکشن کاست ورته ویلی شو. نو پروډکشن کاست موږ سره یو ټایپ د فنکشن په بیس باندې موږ سره یو ټایپ د دې شي د کاست موږ سره. دوم پروډکشن بیس فنکشن بیس باندې موږ سره دوم ټایپ د کاست د هغه موږ سره نن پروډکشن کاست یا کمرشل کاست ته ملي شي، یعنی غیر تولیداتي کارونه علاوه نور مصارفات چې موږ کوو دا ټول سره یو ځای کې هغه ته موږ نن پروډکشن کاست ویل شي. پروډکشن چې تولید جوړولو کې مستقیم شامل یې هغه ته موږ پروډکشن کاست ویل. تولید جوړولو کې غیر مستقیم شامل یعنی مستقیم پکې کې تعلق نه ساتي خو بیا هم موږ تر سره کوو هغه ته موږ نن پروډکشن کاست ویل شي. چې هغه کې موږ سره ایڈمنسٹریټیو کاست ہے، سیلنگ کاست ہے، ڈسٹریبیوشن کاست ہے او فائنانس کاست ہے. موږ سره ایڈمنسٹریټیو کاست اداري کارونه لپاره چې کوم مصارفات موږ کوو چې اداري کارونه لپاره مصارفات دي چې هغه کې موږ سره شامل دي. اداري لپاره شیان اخلو، نور سپلای اخلو، آفیس سپلای اخلو، پرنټینګ دا شیان ټول ایڈمنسٹریټیو کاست موږ سره. سیلنگ کاست موږ سره خرڅولو لپاره چې کوم ټرانسپورټیشن استفاده ټرانسپورټیشن آوټ استفاده کیږي یا ایڈورټایزمنټ موږ کوو یا نور شیان موږ کوو. ډسټریبیوشن کاست موږ سره توزیع کولو لپاره موږ سره کاست ده چې
چې موږ مشتریانو ته ورکو د ریټیلر په ذریعہ باندې یا هول سیلر په ذریعہ باندې چې موږ خپل ایجنټ وي یا کوم ځای کې هغه باندې کوم کاست راځي هغه د ډسټریبیوشن کاست وای فاینانس کاست موږ سره یعنی فاینانس لپاره چې کوم کارونه کوو مالی کارونه چې کوم بجټینګ موږ ته جوړوي یا اډیټینګ کوي موږ ته یا موږ سره نور ټیکسیشن هغه کوي یا موږ سره مالی راپورونه لپاره موږ یو نفر هایر کړی وي نو دا ټول کاست سره یو ځای کو دي ته موږ سوای ته موږ نن پروډکشن کاست ورته ویلی شو چې غیر مستقیم د تولیداتي شیانو موږ سره کاست درلود دا موږ سره ټو ټایپس اف کاست د فنکشن مطابق باندې یو پروډکشن کاست چې هغه مستقیم تولیداتي پروسس سره تعلق ساتي بل موږ سره نان پروډکشن کاست چې هغه مستقیم تولیداتي پروسس سره تعلق نه ساتي ولې بیا هم غیر مستقیم وي موږ استفاده کوو دا ته موږ نان پروډکشن کاست ته وایو